أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سورہ البقرہ آیات نمبر 54 ہے. پدې آیات کې هم الله تعالی بنی اسرائیل ته وایي چې دا نعمت رایات کوي چې ستاسو د مشرانو ستاسو د نیکونو توبه چې دنو الله قبول کړله. دی بنی اسرائیلو په میدان تیه کې شرک کړو شرکو او هغه شرک داو چې د سخی عبادت کړو د سخی بندګي کړو. ته خو به چې دا خو خيار خلکو بیا ولیدو د دې شی عبادت کولو خدا گناہ نه گناہ او نافرمانی او کفر او شرک دا د انسان په عقل باندې چې دنو پرده راچيو. د کفر او د شرک په نتیجه کې دای چې سړی نه عقل چې دنو ختميږي دیونه عقل چې دنو ختم شوی. حالانکه دغه حیوان چې دیو په خپل الله سبحانه جوړ کو نه خبرې کولای شوی نه دیول چې دنو پیدا ور کولای شو نه دې نقصان چې دنو د پکولای شو. خدای باوجود هم چې دنو په دیو باندې سترګې دې پټي وي د ګناه په وجه نافرمانی په وجه او د کفر په وجه باندې چې دنو دیو د پته ونه لګیدله. د انسان په عقل باندې بیا پرده راشي. تاسو ته مخکې ما ویلو نو که د ابراهیم علیه السلام او د نمرود مناظره وه نو قرآن بیا وویل چې نمرود د ابراهیم علیه السلام جواب ونه کو چې ابراهیم علیه السلام ورته وویل زما هغه رب دی چې د مشرق نه نور راخیژئ او مغرب ته غروب کوي ته د مشرق نه چې د نور د مغرب نه چې د نور راوخیژوه. نو قرآن وایي په بوهت الذی کفر حیران او پریشان پاتې شو هغه سړی چې هغه کافر و. ګوره قرآن دې څه ونه ویل چې نمرود چې دی نو حیران او پریشان پاتې شو. وایي حیران او پریشان شو هغه سړی چې کافر و. دا د کفر نتیجه وه چې دی د ابراهیم علیه السلام د خبرې جواب چې دی نو ونه کو. د کفر په نتیجه کې چې دی نو په سړی د عقل باندې چې دی نو پرده راشي. هغه بیا په ښه بد باندې چې دی نو نه پوهېږي. نو دی بنی اسرائیلو په میدان تیه کې چې دی نو شرک وکړو د سخي عبادت یې وکړو. نو موسی علیه السلام چې دی نو هغه راغی غوسه او تخته هم چې دی نو په غوسه باندې چې دی نو هغه غزار کړلی د تورات او بیا یې چې دی نو خپل ورور ته چې دی نو خطاب وکړو او سامري ته وکړو او سامري وشړلو هغې دپاره خیرې وکړلې او قوم ته خطاب وکړو چې وس د الله تعالی حکم دا دی چې تاسو توبه وکاږئ او د توبې پوروالی دا ده چې ځانونه چې دی نو قتل کړئ یو بل چې دی نو هغه ووجنئ. دا ټولو تفاسیرو لیکلي ابن کثیر هم لیکلي. ابن کثیر په خپل تاریخ البدایه والنهایه کې په اول جلد کې هم لیکلي چې دیو ته وویلی شو چې کم کسانو شرک کړی دی دا په یو قطار کې دی په زنګنانو باندې ودرولی شي په یو قطار کې او چا چې شرک نه دی کړی هغه د تورې راوالي هغوی تورې راواغېستلې او دیو په یو قطار کې چې دنو دیو په زنګنانو باندې ودرولو او هرې قبیلې والا به چې دنو خپل خلک چې دنو هغه وجني. کله چا پلار دی کله چا ورور دی کله چا د ماما زوی دی هر څوک دی. نو دیو ودرولی شو. ابن کثیر لیکي چې په دې کې وای تور
وریځ چې دی نو راله او تکه توره تیاره چې دی نو هغه جوړه شوله. نو دیو چې دی نو په یو بل باندې چې دی نو شروع وکړله، په یو بل باندې شروع وکړله او یو بل چې دی نو قسم قتل کو. دا چا چې شرک کړی و دا یې قتل کړله او چا چې نو کړی هغوی چې دی نو دغه کسان قتل کړله. خپل خپلوان یې د خپلو قبیلو خلک یې و. په دې کې چې غټ قتل عام وشو نو موسی علیه السلام الله ته دعاګانې وغوښتلې او الله ته وویل چې الله دا خو بني اسرائیل دي، دا خو ختمیږي، الله ته به موږ باندې خپل رحم وکړه. نو الله تعالی حکم راولېږلو چې نور بس دی، نور قتل مه کوئ. دا کم چې قتل شو بس دا پوره و او د دې نورو دپاره چې دی نو توبه چې دی نو هغه کافي شوله. نو موسی علیه السلام ته وویل چې ته مه خفه کېږه. الله ورته وویله دا کم چې قتل شو دا به د شهیدانو په درجه کې، د شهیدانو په درجه کې به د دیو خطایو ګناه چې دی نو هغه معاف شو او د باقیو دپاره چې دی نو د دیو دپاره توبه چې دی نو هغه کافي شوله. نو دا دی بني اسرائیلو ته وایي چې دا په تاسو باندې د الله انعام دی. د دې مدینی یهودیانو ته وایي ګوره چې الله تعالی دا حکم نه وی رالیږلی او ټول چې دی نو قتل شوی نو ستاسو نسل ختمېدو. ای د مدینی یهودیانو ستاسو نسل ختمېدلو. نن چې تاسو په دې مدینه کې ژوندي پاتې یو نو دا هغه د الله تعالی هغه رحم و په تاسو باندې چې حکم یې درنه چې دی نو اوچت کو، حکم یې درته چې دی نو آسان کو. نو د دیو د توبې پوروالی په دې طریقه به وشي. توبې پوروالی چې دیو راولېږي او دا کسان چې دی نو قتل کړي، ځکه شرک نه دی عظیم ترین ګناه دی او د دې دپاره الله تعالی دا سزا هم چې دی نو سخت راولېږله. شرک چې دی نو داسې ګناه دی چې د دې په وجه باندې انسان ټول عمر په جهنم کې. نو په دنیا کې چې دی نو هغه سزا هم چې دی نو دا و د قتل نه خو بله څه غټه سزا نه شي کېدی. غټه سزا چې دی نو هغه قتل ده. او زموږ په شریعت کې داسې ده چې په دې کې توبه ده، توبه به وکاږي. لکه اوس یو قاتل نه او هغې قتل وکړو نو د هغې نه به چې دی نو د قاتل نه به توبه هم طلب کېږي او چې وارثین د مقتول څوک راضینامه پکې نه کېږي نو بیا به دا سړی نه دی دا قاتل دا به قتل کېږي. چې دا قتل شو نو د آخرت د سزا نه چې دی نو پاک شو، د آخرت سزا نه به چې دی نو خلاص شي. دغه شانتې کې حدیثو کې راځي د قبیله غامدي یو زنانه چې دی نو راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زمانه زنا شو ده او د هغې زنا په نتیجه کې زما حمل چې دی نو جوړ شوی دی او د الله رسوله په ما باندې حد جاری کا. زه په دې ګناه په حالت کې د الله تعالی خوا تله نه غواړم په دنیا کې دې ما ته سزا میلاو شي. د الله رسول ورته وویل الله وایي زه ته لاړه شه چې کله بچی پیدا شي بیا به راشي. د حمل په دوران کې بچا باندې حد نه جاری کړي وایي 2 قتل عامه کیسه. بیا چې د هغې زنانه ماشوم پیدا شو بیا دغه زنانه چې دی نو راله د الله رسول ته وایي په ما باندې حد جاری کا. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه چې اوس دا ماشوم چې دی نو ډوډۍ چې دی نو شروع کړي که ته قتل شي نو دا ماشوم به په یو شوده د کوم ځای نه خوري. هغه واپس لاړه چې کله ماشوم روټۍ چې دی نو واخیستله او خوراک یې شروع کو دا زنانه چې دی نو بیا راله. ګوره داسې خلک دی دومره ټایم پکې تېرېږي خو دا نه وایي چې دا دومره سخته سزا ده او
زه دا سزا چې دنو نه قبلوم په دې انتظار کې د چې ما ته به حد کله ملاویږي په ما باندې به حد او سزا کله جاری کیږي حالانکه تختیدم شو چرته تل وسوک د خبره ده انکار هم کولای شو نو دسې خلق دی دسې پاک خلق نو چې کله ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراله ماشوم ورسره او ډوډۍ خوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض وکړو وای د دې ماشوم کفالت چې دنو هغه وسوک واخلې نو انصار یو سړیو هغه ویلې د الله رسوله زبر دې ماشوم کفالت چې دنو هغه کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو په دې باندې حد جاری کړو سنگسار کوي رجم کړو نو بس یو زګیتا بوتل له شو نبی علیہ السلام ویل وای دا جامع پسې مضبوط چې دینو تاو کړو چې بدن ښکار نشي زنانه ده نو بس هغه سنگسار کړل شو په کمرو باندې وشتل شو او دا غینه پس هغه مړ شو لاله دا الله رسول ویل وای وس په جنازه کو عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای اے د الله رسوله دی غو زنا کړو دی خو دې نو ګناه کار کړو څنګه په جنازه وکړو نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالی عنہ ته وای دې زنانه دې توبه استلنا که هغه توبه د مدینه په او یو کسانو باندې تقسیم شي ناغوی د پاره کافی کیږي په مدینه کې ګناهګار منافقین اوسېږي کله او یو منافقینو د پاره دا کافی شنو پوره ده دې توبه استلنا نو توبه مستله او حد چې دې نو هغه په جاری شو نو زموږ په شریعت کې چې دې نو دسي راخه حدود چې دې نو حد به جاری کې اول توبه وکاږي بیا به چې دې نو حد جاری شي او د دې آیات نه د مرتد سزا چې دې نو هم د دې آیات نه راوځي خدا کوئی په قران کې د مرتد سزا نشته ولی په کې نشته مرتد هغه ته و چې دین بدل کې خاص شرک وکي مسلمانی او دین بدل کې نو دا غي سزا څه ده ناغینه به اول چې دنه توبه طلب کیږي توبه به طلب شي که توبه وستلله صحیح ده او که توبه ونه استلله نو بیا به چې دنه هغه قتل کیږي نو دغه شانت کې د زناکار سړی د پاره نه ده او د زناکاری خزې د پاره چې هغه غیر شادي شوده یو چې غیر شادي شوده یو زنا وکي د قران او د الله حکم داده په دې شریعت کې چې دا بچو وخت راو پاسې چو وخت مسلمانان براټول کې او دیول بچ دینو سلسل کوړی چې دینو هغه ور کې سلسل کوړی او چې کوم شادي شوده کسړیو کاغه خزیو نو هغه به سنگسار کړل شي قتل وکړي شي رجم وکړي شي خلق به دراټول کړي شي او د دینه بچیدنو عبرت واغستل شي او دا سزا چې څوک ورکې نو پاغي باندې بر رحم ناراضي ښا رحم به پکې نه یې پاغه څوک چې ورکېو د الله په حدود په نافذ بولو کې و مسلمان سخی سخت او د دې لپاره چې دنو دادا اسی په واهیات باندې به دا سزا نه ورکې په اسلام کې د غیرت قتل نه ده دا نشته ګوره دا جاهلیت ده خزر اپاسه د سړی سره خبري وکړلې تش په خبرو باندې ته وجنه دا دین دی دا شریعت ده شریعت د دې لپاره چې دنو سلور گواهان چې دنو مقرر کړل عادلان دروغجن هم نه عادلان گواهان هغه به اقرار کوي ښا او یا که زنانا یا هغه سړی په خپل اقرار وکړي نو بیا به ورته چې دی نو دا سزا میلاوي او زموږ دا بېدینه نه دي بېدینه مسلمانانو دا وایي په دې باندې اعتراض کوي وایي دا سخته سزا ده دا بېدینه دي ښا او یا چې دی نو وایي د شادي شده چې دی نو سزا په قرآن کې نشته ده په حدیثو کې ده نو څوک پکې منکرین حدیث دي هغو پکې چې دی نو دا وایي چې سزا پکې چې دی نو نشته ده
نو دې ته سوې بی دین ورته وي ښا او دا خو د الله تعالی مقرر کړل دا خو چې دنو پدې کې عبرت ته چې څوک دا کار وکړي دا سزا وته ملاوي شي نو په معاشره کې په وطن کې په کلی کې به امن راشي امن براشي څوک به چې دنو بیا زناکاری چې دنو دا کار بنه کوي دا به د کلی نه د هغې علاقې نه چې دنو ختم شي نو دې د بېدیني ویلی کېږي ښه دا د قرآن حکم دی خو زموږ په دنیا په یو ملک کې چې دی نو دا قانون نشته دی د الله تعالی د کتاب حکم دی او د دنیا په یو ملک کې نشته دی پاکستان موږ آزاد کړو چې په دې کې به د لا اله الا الله نظام راځي ښه د قرآن نظام به پکې راځي 2 کاله تیر شو او د 1 غنټې دپاره پکې د اسلام نظام نافذ نه شو دا حدود چې دی نو دا پکې نشته دی نه د قرآن حکم دی ښه نو دلته بني اسرائیلو ته دا حکم و چې تاسو به توبه وکاږئ خو د دې توبې تتمه دا ده پوروالی چې تاسو کې به دا توحید والا خلک راپاسي چا شرک نه دی کړی دا به چې دی نو دا کسان قتل کړي دا به چې دی نو دا ووجني وإذ قال موسی رایات کوي هغه وخت کله چې وویل موسی علیه السلام لقومي قوم خپل ته یا قوم قوم زما انکم ظلمتم انفسکم بېشکه تاسو ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باندې هغه ظلم سو باتخاذکم العجله په نیو په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په عبادت سره اله هم ته جوړ کړی و د سخي نه هسې په سخي نیولو کې ګناه نشته دی د سړی د پړي نه نیسي پټي له بوځي او سین له بوځي خو دیو ته اله جوړ کړی و معبود ته جوړ کړی و د الله حق یې راغستی و او هغې چې دی نو سخي له ورکړی و نو دقه شرک دی او زموږ په دې خلکو کې نه دی چې قرآن ورته څه بیان کړي او شرک ورته قرآن وښایي د هغې نه خو ځان بچ کړی و د هغې نه ځان بچ کوي خو د شرک د نورو اقسامو نه چې دی نو دا ورته بیا شرک نه ښکاري اوس په دې لار کې ته بت جوړ کا او ویې دروه د لرګي نه جوړ کا د کمرې نه جوړ کا یو ډېر بیکاره انسان چې یو ډېر بدعمله انسان چې هغه د دین نه خبر هم نه وي ګډې بزې سره ولي وایي دې بت ته سجده وکړه نو ستا سر ته بیا چې نو ډانګې راچیلی چې دا زر د څه هندوخ کارم سه چې دې بت ته زه سجده کوم خو که د شرک نور اقسام دي نو د هغې نه چې دی نو ځان نه بچ کړو د شرک نور اقسام لکه قوم پرستی چې دی نو شرک دی وطن پرستی نه ده دا شرک دی چا د خپل پیر نه چې دی نو معبود جوړ کړی چا د خپل لیډر نه چې دی نو معبود جوړ کړی دا ټول شرک دی او دې ته چې دی نو هغه شرک نه ښکاري چا د خپل روایاتو نه د کلچر نه معبود جوړ کړی چا د پلار نه معبود جوړ کړی چا د ښځې نه معبود جوړ کړی چا د بچي نه چې دی نو معبود جوړ کړی دا ټول شرک دی ښه د شرک قسمونه دي یوازې سخی نه دی یوازې چې دی نو بت نه دی یوازې قبر نه دی د الله او د رسول په مقابله کې د لیډر خبره اخیستل د پیر خبره اخیستل د استاد خبره اخیستل د پلار او د بچي او د ښځې خبره اخیستل دا شرک دی د الله او د رسول په مقابله کې او بیا چې دنو قوم پرستی دا چې دنو بت ته خادا و ماته چې د قوم سره د دومره محبت ته څومره محبت چې د الله او د رسول سره پکار دی تا د دینه بت جوړ کړی دی وطن پرستی دا چې دنو شرک دی چې د ټولو محبتونو مرجع او مرکز چې دنو هغه وطن جوړ شي په دې باندې ډاکټر اسرار ویډیو هم شته دی جدید شرکو هغه په دې کې دا ټول چې دنو راجمع کړلي ښه نو وطن پرستی شرک وایي کوم یو دی
وای دا زموږ مولیان نه دي په دې نه پوهېږي او نه دا مولیان خلکو ته چې دی عوامو ته دا بیانوي عوام مولیان صرف وایي چې دی نو قبر ته شرک او د بت ته چې دی نو د سجدې کولو شرک وایو خو د شرک دا نور قسمونه مولیان چې دی نه بیانوي نو وطن سره چې کم محبت دی هغه وایو هغه دا دی چې د وطن سره چې دی نو ستا په زړه کې چې دی نو مینه او محبت د الله او د رسول نه چې دی نو زیات شي دا ترانه چې وایي ترانه د وطن ده دا وایي د وطن عبادت عبادتو د وطن عبادت وایي شروع دی دم شرک دی ښه نو دغه شانته کې چا د پلار نه د الله او د رسول خبر راشي او هغه شاته کوي او د پلار خبره چې دنو مخې ته کوي د رواج خبره د خپل روایاتو خبرې دا را مخې کوي او د الله او د رسول خبره شاته کوي نو د الله او د رسول خبره نه دا توحید دی نور ټول خبرې به د دین چې د وروسته یو اول خبره به چې د الله او د رسولي پس زړه کې به د مینه او محبت د هر چا نه زیات د الله او د رسول سره چې د زیات دي د الله رسول وی لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین پتا سو کې یو تن مؤمن نشي کېده تر هغه وخت پوري چې هغه ته زم محبوب نشما د مور نه د پلار نه د بچو نه او د ټولو انسانانو نه چې الله او د الله رسول ته محبوب نو د دې هر چا نه نو دغه چې دنو بیا شرک دی ته بیا مؤمن چې دنو هغه نشي کېدلی نسخه چې دنو بنی اسرائیل په عبادت باندې نیولې نو پتوبو الی باریکم توبو باسي خپل خالق تباریکم تفسیری تبری وی خالقکم باری او خالق دې دوانو یو معنی ده خالق وی پیدا کون کی دا او باری وی د اندامونو ورکول لا شکل صورت ورکول خالق وی یو جسه پیدا کول بیا به دې جسه کې اندامونه جوړول دا خیسته کول دا بیا باری دې ته باری ویو الله په نومونو کې انده الباریو المصور شکل صورت ورکول مصور او باری معنا خالق نو توبه صدا فقتلوا انفسکم ندی به څنګه معنا کو ځانونه قتل کيو دا خودکشي شو بیا ځانونه قتل کيو فقتلوا انفسکم خپل رونه قتل کيو دا انفسکم وتزکوي چې دا مسلمانان دي کنه ورونه دي ورونه نو فقتلوا انفسکم دا خپل رونه چې نو قتل کيو دا نیکان خلق را پاسي چا چې شرک نه کړي او دا چا چې شرک کړي نو دا چې نو قتل کوي ذالکم داکار خیر لکم غرد استاسو د پاره ان دباریکم پنځ د خالق استاسو نو پتا علیکم مهرباني وکړه الله تعالی پتا سو باندې یعنی توبه د قبول کړله چې ډېر قتل عام وشو دا غینه پس بیا الله تعالی حکم په دیو باندې آسان کو چې وس بسته او نور چې دنو قتل مکوي او دا واقع نه و د مدینی يهوديانو ته چې دنو یاد وخا د مدینی يهوديانو ته دا واقع یاد و د مدینی يهوديانو بویلا وای موږ جهنم ته چې دنو زو لن تمثل النار الا ایام معدودات جهنم ته موږ په دی وجزو یو سو ورځي چې زموږ پلارانو چې دنو د سخی عبادت کړو یا سلوي خورزي کړو یا چې دنو یو هفته دوه هفته کړو نو سو یو سو ورځي موږ جهنم ته زو او بیا بچ دنو موږ ټول عمر چې ده جنت ته وځو دا خبره وته ولې یاد و دا وته زکه یاد و چې د دې دا سزا نه و دا سخت و د دې شرک دا سزا چې یو چې دا نیکان خلق را پاسي او دا چا چې شرک کړي دا قتل کوي نو کدا سزا ول الله تعالی نو مقرر کړي نو د دیو خو د شرک نشیدنه بیا نفرت نه کېدو دا سزا ول زکه سخت وکړه چې سبا د دیو نشیدنه د شرک نشیدنه نفرت وشي نفرتو د مدینی يهوديان ته بچاول د سخی عبادت ها دا ونه شي کېدل په دې باندې خو څنګه پلاران چې دنه وجلل شو
نسخي عبادت دا بالکل نشي کېدلی نو دا ورته یاد وه دا ورته ځکه یاد وه چې سزا یې سخته وه یو ماشوم غلط کار کوي نو که ته ورته وایې مه کوه نو ماشوم د دې خبرې هېڅ پروا نه ساتي هغه کار لږ ساعت پس بیا کوي او چې یو خړس دې تېر کې یو خړس نو بیا ماشوم هغه کار نه کوي دا سزا ورته یاد یو که اوس مې دا کار وکړو نو بیا خړس راکوي نو دیو دا سزا سخته وه نو ځکه ورته چې دی نو دا یاده وه انه هو التواب الرحیم او بېشکه د الله تعالی ډېر زیات توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی په دې کې یو بله خبره یاد وساته چې دوی د موسی علیه السلام ویلو چې تاسو لاړ شئ فلسطین ته او خپل علاقه چې دنو جهاد وکئ د عمالقو نه چې دنو قبضه کوي او وایخلئ نو دې بني اسرائیل وویلله وایي ته لاړ شه ای موسی او ستا رب دې لاړ شي او جهاد وکئ که ستاسو دا جهاد خوښي مونږ به دلته ناست یو نو هغه خبره ونه منودله خو چې د دې خبرې حکم ورته وشو د دې خبرې فقتلوا انفسکم نو په دې کې دیو چون چرا نه ده کړې دې ته بلکل چې دی نو هغه تیار و تورې راواخېستلې او بس شروع یې وکړله دا ولې د دې به څه جواب کوو د دې جواب وی دا دی چې دا ایمان کله کمزوری شي که نه کمزوری په ایمان کې کمزوري راشي نو بیا دې مسلمان ته وی د دې مسلمان سره جنگ وکړه نو دا پې ورمنډه کوي دا دې خپل مسلمانانو سره جنگ ته چې دی نو هر وخت کې تیار ناسي او چې کله ایمان مضبوطي په ایمان کې طاقت او قوتي نو دا کار بیا مسلمان ته دومره غلط کار ښکاري چې مسلمان څوک قتل کړي یا د مسلمان سره چې دی نو څوک جنگ وکړي دا ورته بیا ډېر لوی غلط کار ښکاري خو چې کله ایمان کمزوری نو بس چې دی نو بیا دی د کافر سره جنگ نشي کولی څنګه چې بني اسرائیلو د عمالقو نه چې دی نو خپله ځمکه نشو اخیستلی ایمان کمزوری شوی د کافر سره ورته بیا جنگ چې دی نو ګراني او خپل مسلمان ته چې دی نو دا منډې وهي مسلمان چې دی نو بیا ذلیله کوي د قوم په نوم باندې د ژبې په نوم باندې د نسل په نوم باندې بیا مسلمان چې دی نو هغه وجني نن سبا دا حالات روان دي که نه د کافر سره چې دی نو جنگ نشي کولی مسلمان خو چې په دې قوم باندې ورشه نو دې ته چې دی نو فورا تیار ناست دی دا د ایمان کمزوري ده که نه چې کله په ایمان کې زور او طاقت نو بیا دا کار مسلمان ته ډېر ګران کار ښکاري چې زه مسلمان قتل کما زه چې دی نو مسلمان ووجم د کشمیریان چې دی نو هغه ناست دي نن یې 14مه ورځ ده په کورونو کې چې دی نو محصور دي بند ناست دي ښه خوراکونه څښاکونه هر څه ختم شوي دي چغې وایي کورونو کې څوک بهر راوتی نه شي او د مسلمانانو چې دی نو دا حل دی ته څه وایي چې سعودي عرب ورته راورسي یا به د دوبۍ راورسي یا به مسلمانانو بل ملک به چې دی نو راپاسي دا بېحسه شوي دي بېحسه دي مسلمانان د دوی سره د خپل باچایي غم دی د خپل عیاشۍ غم دی ورسره که مسلمان قتل کېږي که وجللی کېږي نو د هغوی هېڅ پروا نشته هغه نور خو کافران دي د هغو نه خو موږ دا ګیله نشو کولی په هغو باندې خو د کفر د وجې نه تیرې دي او په تیرو کې پراته دي خو مسلمان چې دی نو هغه دومره کمزوری شوی دی ښه چې هغه د خپل مسلمان ورور چې د یو وجود په شانتي کې دي چې کلمې ویله د یو وجود په شانتي کې د هغې تپوس چې دی نو هغه نشي کولی او دا چې دی نو په 23 مارچ باندې جهازونه داسې الټه کوي او پورته کوي د دې څه مطلب و د دې خو هېڅ دغسې د دې هېڅ مقصد نشته ورشه دغه چې دی نو مسلمانان دي راځه دی که دغې نه دغه ظلم نه چې دی نو راوباسه نو دا چې دی نو مسلمانانو ایمانونه کمزور دي ښه الله دې خپل رحم وکړي او الله دې مسلمانانو حفاظت وکړي ښه دې سبق ته ګوري وإذ قال او یاد کوي هغه وخت کله چې وویله موسی علیه السلام لقومې خپل قوم ته یا قومې قوم زما انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی دی په ځانونو خپلو باندې
باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو خلرا په عبادت سره فتوبو پس توبو باسی الی باریکم خالق پلتا فقتلوا انفسکم نو قتل کئی زانون اخپل ترجمه مکوا فقتلوا انفسکم قتل کئی ورون اخپل چی شرک کڑے دے ذالکم دا کار خیر لکم غرد استاسو دا پارا اند باریکم پنز دا خالق استاسو فتاب علیکم نو اللہ مہربانی وکڑ پتاسو باندی توبے دل قبول اکڑلا انه هو التواب الرحیم بیشک شان دا دے چې دا الله ډیر زیات توبه قبلون کې او رحم کون کې دے نو توبه دروازه کلاو دا نو چې مسلمانانو نه سخت آیا نکیږي نو توبه ترغیب پکې چې د مونږ تم ده د سخت آیا نه چا کړي نو الله تعالی ته چې د راو ګرځي نو الله تعالی به چې د تاسو توبه قبول کړي او الله تعالی په توبه باندې چې د خوشاله